بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 126 دی او قانون نمبر 52 دی 250 نمبر. دا جوف قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د قائل بائع قانون وایو. د قائل بائع قانون د دې قانون اول خلاصه زکو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یو داسې واو او یا هر کله چې داسې واو او یا چې د فاعل د الفنا د فاعلون د الف نه وروسته راشي. دا ګوره د فاعلون د رفع نه پس د الف دی کنه چې د دې الف نه وروسته واو یا راشي. ګوره د دې الف نه وروسته واو یا راشي نو د فاعلون الف دی یو ته وایي. د فا نه پس چې راکم الف دی دې ته د فاعلون الف وایي. د فاعلون د الف نه وروسته راشي هر کله چې داسې واو او یا چې د فاعلون د دې یو الف نه وروسته راشي نو داسې واو او یا او داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. هر کله چې داسې واو او یا چې د فاعلون د الف نه وروسته راشي نو داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. خو شرط پکې دا دی چې دا واو او یا به په اصل یعنی په اصل کې یعنی په ماضی معلوم کې غورځېدلې به وي. ٹھیک شو. نو اصل معنا دا ماضی معلوم ته وایي. نو دا واو او یا به په اصل کې یعنی ماضی معلوم کې به دا واو او یا غورځېدلې وي، تعلیل به شوی وي. او یا به اصل یعنی ماضی معلوم قلیل الاستعمال وي. قلیل الاستعمال یعنی کم به استعمالیږي، زیات په نه استعمالیږي، ډیر لږ به استعمالیږي. او یا به ماضی معلوم بالکل نه استعمالیږي. نو ګورئ قائل او بائع لکه قائل بائع په اصل کې قاول او بایع وو. وګورئ د دې قائل دا د فاعلون په وزن دی. د دې قاف نه پس د الف دی کنه دې الف ته د فاعلون الف وای، دې الف ته د فاعلون الف وای. نو د فاعلون د الف نه وروسته واو راغی. ٹھیک شو. د قاولون د الف نه وروسته واو راغی او د بایعون کې د الف نه وروسته بیا یا راغله. نو د داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. اوس دا قاولون دی کنه قاولون نو د دې واو نه به حمزه جوړه کړي نو دا به قائلون. او بایعون دی بایعون د دې یا نه به حمزه جوړه کړي نو بایعون به نو د قاولون نه به قائلون شي او د بایعون نه به بائعون شي بائعون. ٹھیک شو. ځکه چې دې کې د قائلون کې دا کم الف دی کنه دا د قاولون د فاعلون په وزن دی. قاولون د فاعلون په وزن دی. نو د فاعلون کم د الف ته د قاف نه پس دې ته د فاعلون الف وای. او بایعون کې د با نه پس را کم الف ته دې ته د فاعلون الف وای. ٹھیک شو. نو دا چې د قائلون او بائعون دا د فاعل صيغه دي، د فاعل صيغه. نو ګورئ په دې کې د الف فاعل نه وروسته واو راغلی دی او په بایعون کې د الف فاعل نه وروسته یا راغلی ده. نو د دې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. ٹھیک شو. اوس درته بله وایي او چې کله اصل یعنی ماضی معلوم قلیل الاستعمال وي چې لږ استعمالیږي. د هغې مثال غائطون دی غائطون کنه دا په اصل کې غاوطون دی غاوطون. وګورئ نو غا کې د غین نه پس د الف ته دې ته الف فاعل وایي، دې ته د فاعل الف وایي. ٹھیک شو. نو د دې الف نه پس بیا د یا واو راغلی ده. د دې واو نه بیا الف د دې واو نه بیا حمزه جوړ شوی دی نو غائطون شو. ٹھیک شو. او کله چې اصل یعنی ماضی معلوم بالکل نه استعمالیږي. د هغې مثال صائفون په اصل کې سایفون وو. سایفون د سین نه پس د الف ته د فاعلون الف وای. د سین نه پس د الف ته د فاعلون الف وای. نو د فاعلون د الف نه پس وروسته یا ته راغلی ده. د فاعلون د الف نه وروسته یا راغلی ده نو دې یا نه حمزه جوړ شو. ګورئ دلته صائفون شو. دا صائفون په اصل کې سایفون وو. سایفون د دې الف نه وروسته یا راله نو د دې یا نه موږ حمزه جوړ کو نو صائفون شو. اوس درته د قائلون بائعون تعلیل کوي چې دا قائلون او بائعون په اصل کې څه دا قائلون او بائعون قائلون بائعون تعلیل. د قائلون بائعون تعلیل دا د رستوس تعلیل کوي. قائلون او بائعون په اصل کې قاولون او بایعون وو. واو او یا د فاعلون د الف نه وروسته راغلل او په اصل یعنی ماضی معلوم کې غورځېدلي هم دي. نو د دې واو او یا نه
د دې واو او یا نه مو حمزه جوړ کړل نو قائل او بائع شو. ٹھیک شو. نو مزید مثالونه مې لیکلي دي. دا ها کې دا الف ته نو دې ته د فاعلون الف وای. نو هاونن د دې واو نه به اوس حمزه جوړ کړي نو دا به هائنون شي. د هاونن هائنون شو. او آیدون نو ګورئ دلته دوه حمزهګان دي. یو د دې الف نه وروسته بل یو حمزه دی نو د هغه بل الف ته د حمزه نه پس الف ته نو هغې ته د فاعلون الف وای. نو هغه الف نه وروسته دا یا راغلی ده. هغه الف نه وروسته یا راغلی ده. نو دا یا چې دا د دې نه حمزه جوړول واجب دي ځکه د فاعلون د الف نه وروسته راغلی ده. نو آیدون نه دی آیدون نه موږ سره آیدون شو آیدون. آویبون دی دلته کوم د الف فاعل نه وروسته ګوره دا داسې دی اصل کې نو ګوره د دې حمزه نه وروسته چې راکم الف دی دې ته د فاعلون الف وایي. د فاعلون الف دی الف ته د فاعلون الف وایي. نو د فاعلون د الف نه وروسته دا واو راغی دا یو واو راغی. نو د دې واو نه اوس موږ حمزه جوړ کړو حمزه. نو دا به موږ سره شي آئبون. طایرون دی طایرون ګورئ د طایرون دا د اسم فاعل صیغه ده او دې کې د الف نه وروسته دا الف دې ته د فاعلون الف وایي. نو د دې الف نه وروسته یا راغلی ده د دې یا نه حمزه جوړول واجب دي. نو دا به اوس موږ طایرون نه به موږ سره طائرون شي طائرون. او طاوحانی دی طوا سره چې راکم الف ته دې ته د فاعلون الف وایي. د فاعلون د الف نه وروسته واو راغلی دی د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي. نو دا طاوحانی چې دی دې نه به مونږ جوړ کړو طاوحانی نه طائحانی. ناویمون دی ناویمون د اسم فاعل صیغه ده د جمع صیغه ده جمع مذکر غایب جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم صیغه ده. نو د دې نه به اوس مونږه ناویمونه دی ناویمونه. ټیک شوه ناویمونه. نو د ده نه به اوس د دې الف فاعل نه وروسته واو راغلی د دې نه به مونږ حمزه جوړ کړو. نو ناویمونه په ځای باندې به مونږ وایو نائمونه. ټیک شوه. غایطاتن د دې غین نه پس دا کوم الف ته دې ته د فاعلون الف وایي. د فاعلون د الف نه وروسته یا راغلی ده. اوس د فاعلون د الف نه وروسته چې یا راشي د دې یا نه حمزه جوړول واجب دي. نو غایطاتن نه مونږ غایطاتن جوړ کړو غایطاتن. نو ګورئ دا پکې لږ ډېر مونږ اضافي دغه جوړ کړه مثالونه ولیکل به چې دا قانون زمونږ لږ پوخ شي. نو ګورئ هر کله چې د واو او یا د فاعلون د الف نه وروسته راشي نو د دې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دي. خو شرط پکې دا دی چې دا واو او یا به په ماضي معلوم کې غورځېدلی وي. یعنې ماضي معلوم کې به د دې واو او یا تعلیل شوی وي. ټیک شوه. او یا به ماضي معلوم قلیل استعمال وي یعنې ډېره کمه به استعمالیږي ماضي. او یا به ماضی معلوم بالکل نه استعمالیږي. نو قائلون بائعون په اصل کې قاولون بایعون. نو او د قلیل الاستعمال مثال غائطون چې ماضی ډیره کم استعمالیږي نو په اصل کې دا غاوطون. ٹھیک شو. او دغه شان چې ماضی بالکل نه استعمالیږي هغه صائفون دی صائفون په اصل کې سایفون. نو موږ ته بیا د یا نه حمزه جوړ کړه. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د نن ورځې درس د قائلون بائعون قانون. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.